د قرآن پاک په تعلیماتو عمل ته نه دی تیار. د مسلمان ژوند ټول د قرآن د سنتو خلاف روان دي. نو قرآن پاک دا آیین دی، دا ضابطه را، دا دستور دی. د دې تعلیمات د خپل ژوند آیین، ضابطه او دستور جوړول او په هغې باندې عمل کول چې کوم حکم د الله څنګه راغلی دی هغه حکم په هغه لیول باندې په هغه سطح باندې پوره کول، نو بیا به الله جل شانه زمونږ دنیا هم جوړه کي او زمونږ به الله پاک آخرت هم جوړ کي. نو دا د کعبې باندې اعتراض و چې را کعبه ولې بیت المقدس نه ولې مخ راوړو مسلمانانو، ولې بیت الله ته مسلمانانو مخ خانه کعبې ته کو، حرم شریف ته کو، بیت الله ته کو. نو دی یهودو به وي دا موږ سره مسلمانان بغض کوي، د مسلمانانو پیغمبر موږ سره کینه ساتي، ځکه دا د را مخ واړو په مانځه کې. حالانکې دغه په خپله نه دی اړولی، نبی علیه السلام په مانځه کې مخ نه دی اړولی بذات خود د الله په امر باندې. نو په دغې کې بیا بعضې صحابو چې وي، اکثر صحابو مخونه اړولي دي او بعضې صحابه چې دي نو هغې صرف د نبي نافرمانی ته نه را شوې، نعوذ بالله من ذلک، چې هغې نه نافرمانی شوې ده یا د نبي را حکم خلاف یې کړي دي. نه هغې ته به هغه وخت سره هغې وی که نبي علیه السلام نعوذ بالله من ذلک لکه کیدی نشي، خو د صحابو خیال دا و چې د نبي علیه السلام د بعضې صحابو خیال و چې نبي علیه السلام سهو شو را مخې ته وکړو، حالانکې هغه ته وحي راغلله، هغه ته وحي راله او د وحي په بنیاد باندې نبي علیه السلام مخ واړو. نن بیت المقدس چې دا د مسلمانانو لپاره مقدس ځای دی، دا د عیسایانو لپاره مقدس دی او دا د یهودیانو لپاره مقدس دی. خو نن د مسلمان اختیار په بیت المقدس ولې پاتې نشو چې مسلمان حد درجه وغورځېده؟ دا یهود چې نو دا الله پاک په دنیا کې خواره کړي وو. الله په خپله کلام کې وایي چې د دې یهودو ټکانه نشته، الله دا تتر بتر کړل. خو چې دا نن د فلسطین په ځمکه باندې ناست دي، دا د مسلمان د عملی زندګۍ امتحان دی چې د مسلمان په ځمکه باندې یهودي نن قابض دی، او دا د مسلمان د بې همتۍ د وجې نه، د دین نه د لرېوالي د وجې نه، د عیاشو د وجې نه، د فحاشۍ د وجې نه او د الله د دین نه د اعراض د وجې نه نن یهودیانو د فلسطینیانو نه مدري او فدري جیداد یې ترې واخېسته، پلار نیکه جیداد یې ترې واخېسته او نن پې هغې استوګنه وکړله او هغې په خپل کلي کې او په خپل کور کې در بدر کړل، فلسطینیان یې در بدر کړل. حاجي نن د فلسطین اتارټي اختیار چې دی د فلسطینیانو هغه د غزا پورې محدود دی. غزا یو علاقه ده، د هغې نه خپل پوج شته، نه ورته د پوج اجازت شته، نه ورته چې دی نو د پیسې د استعمال اجازت شته. الله دغه یهودیانو هغه خپل غلامان یو قسم ګرځولی دي. خدا د مسلمان د کم همتۍ وجې نو دې وجې علما فرمایي چې هغه یهودي مشن او سازش روان دی نن په پاکستان کې زمونږ په دې علاقو باندې چې دا کم پراپرټي لین روان دی، کم پراپرټي لین روان دی، د دې پراپرټي لین په شا باندې هغه یهودي ایجنډه کار فرما ده چې هغې څنګه فلسطین واغشته نو دقه شانتې هغې دا نقشه کې هغې دا جوړه کړې ده، یهودو چې کومه نقشه جوړه کړې ده د خپل ریاست نو پای کې بیت الله، حرم شریف او دا ټول سرزمین عرب دا د هغې په نقشه کې دی. او د پاکستان په ټول اسلامي دنیا کې د پاکستان نه لال لکیر چاپېره کړی دی چې د دې پاکستان د خلکو نه به د جهاد سپیرټ وباسې، د دې مسلمان نه به د حیا سپیرټ وباسې، د دې مسلمان نه به د خپل ثقافت هغه سپیرټ هغه وباسې، د دې مسلمان به بې حیا کوي، دا مسلمان به چې دی نو فحاشۍ غریانۍ طرف ته مایله کوي، او د دې مسلمان په ځمکه باندې به دی د فلسطینیانو په شان در په در کوي. دا هغه ایجنډه روانه ده چې نن زموږ زري ځمکه بتدریج په تیزۍ په کټایۍ روانه ده. مسلمان د پلاپټو حاجي پراپرټي لین ګوره په دغه یورپ کې، په دغه یورپي ملکونو کې، دغه یهودیانو عیسایانو ملکونو کې په رهایشي ځمکه باندې هغې پلاټینګ نشي کولی. دا مکمل قانون خلاف ته چې چا رهایشي پلاټینګ وکړو یا کالوني جوړه کړه یا ټاون او هغه رهایشي ځمکه وخته، حکومت به هغه له کوړې سزا هم ورکوي، جرم به مدا کوي او د هغه علاقې نه به در بدر کوي.
هغوی په خپله زري ځمکه نه کوي او موږ ټوله زري ځمکه پلاټینګ ته او کالونو ته او ټاونشپو ته ویسته دا پلانکې ټاون روان دی او دا پلانکې کالونې روانه ده او زري ځمکه ختمه شوه نو دې پسې هغه اوس دویمې ورپسې دا هایبریډ تخمونه رایستي دي که ستاسو خیال نو دا غنم او جوار به د خلکو خپل کېدل نو کورنۍ تخم به هر چا کره موجود و اوس یې هر شی هایبریډ که نو ټیک ته چې پیداوار هایبریډ ډېر کوي خو دا هایبریډ تخم چې دی دا چې پیداوار وکړي نو په بل کال بیا دا د کرلو قابل نه د دې نه که ته غنم والې نو هغه به په هغه سات خوري خو د کر دپاره به یې نږدې ځکه چې کرونده نه کوي جوار هم کرونده نه کوي سبزو کې هم هایبریډ شو نو دا ټوله هغه د جعلي قوتونو هغه ایجنډه دی پسې کار فرماره نو بیا به یو وخت داسې راشي چې کله د دجال ظهور وشي دجال راشي نو بیا به دجال په وخت کې به په مسلمانانو باندې قحط راشي نو قحط به داسې قحط وي چې د مسلمانانو میندو په سینو کې به د نه خوراک د وجې نه پی به پکې ختم شي پی به ختم شي نو او مسلمانان به د اولاد دپاره پریشانی د خپلې غیټې غم به ورسره نی خو د اولاد د تړکېدلو غم به چې اولاد ورته په لاسه کې او په غېږه کې تړکېږي نو دغه وخت کې به دجال چې دی نو هغه به راښکاره شي او هغه په سره به د روټو یو لوی غري لکه څنګه چې دا غرونه دغه شان د روټو یو لوی غر به یې ورسره او روټۍ به نو دی به ورته څه وایي وی یا دا روټۍ تاسو ته مې درکومه میلاویږي به راته ستاسو دا قادسالي و لږه به په دې ختم شي خو تاسو صرف ما خدای ومنې ما خدای ومنې بس اشارتن مې ومنې خو مې منې بس تاسو صرف دا ووایې چې ته خدای ته د خدای پیغمبرې هر څه چې نو ته صرف دغه اشاره وکړه نو بعد دا ډوډۍ هم درله درکوو او دا خوراکونه هم درکوو نو دغه وخت کې چې کم کمزورې عقیدې واله مسلمان دی دا براینام مسلمان چې دی نو دی به دغې ته ټینګي نه نن موږ یو مداري ته ټینګي نه یو نو مداري چې راشي او د تورمنډۍ په چوک کې دا د مدارتوب شروع کی نو تاسو به مړه مداري ری روکې کسړیا مره مداري ری خو چاره ته دوه درې خبرې وکړي که نه نو بیا ورته په خپله لکه میږو ورته راغونډېږي ورته هره ته وایي زه نه پیسې غواړم او دا دی مې کارخانه را هغه دی مې دوکان خانه را هغه دی مې بنګله را او بیا یو ساعت پس وایي دا دارو دی او په 6 روپۍ دي او خیر تاسو نه په 50 روپۍ لمه حاجی او دا را طاقت دوايي ده او را باباګان هم ورته ډېر خوشحالېږي چې را طاقت دوايي راله راکوي هډونه والی دی او دی بیا هم خوشحالېږي نو دی دجال ته رټینګې نه مداري ته رټینګې نه نو سبا چې دجال راشي او دجال وایي چې باران در لکوما یو پیره به الله دته اختیار ورکړي یو پیره دجال ته ټول طاقت یو پیره اختیار ورکړي دی چې دی به وریځ بم راشي او باران بم تیوږي خدا به یو پیره کېږي بیا به طاقت نی خدا یو پیر ټینګې دی یو پیر ته موږ راټینګې نه یو موږ به ورته فوراً سجده کړي الله رې معافي وکړي که زموږ دا ایمان او دا عقیده او دا عملي چې را کم زموږ عمل دی دا کم زموږ ایمان دی نو خدای دې نه کړي خدای دې نه کړي چې دجال راشي نو موږ به ورته فوراً سجده لګو موږ د ټینګې نه یو موږ د ټینګې نه یو زموږ ایمانونه دونه ضعیف شوي دي موږ د جعلي قوتونو دونه مفلوج کړي یو چې موږ کې د ښې او د بدې او د ښې او د خرابې تمیز ختم شوی دی حیا زموږ د سترګو نه ختم شوی ده نه د مشر کشر ادب احترام رشته ختمه ده د قرآن سره تعلق ختم د خدای دین برای نام دی په کورونو کې دی نو دا ټول هغه قوتونه او طاقتونه دي چې د جال او هغه یهودیانو هغه ایجنډر او دا اوسه پورې دا روانه ده په مختلفو شکلونو کې وا دا چلیږي وما جعلنا القبلة التي كنت عليها او نو مقرر کړي منګه قبلې لرا كنت عليها چې په کومه باندې تاسو ړومبې وې الا لنعلم مگر په واسطه را دی باندې لنعلم چې معلومه شي تا ته من يتبع الرسول چې څوک دي تاسو کتابدار د رسولو وممن ينقلب على عقبيه او څوک به ګرځي تاسو کې الټه خپې به واپس ګرځي او دا مسلمانانو ته الله پاک وایي مسلمانانو ته خطاب دی چې آیا موږ مقرر کړی نه وه قبله چې په کومه باندې تاسو ړومبې وې نو هغه هم دله موږ مقرر کړې وه چې بیا هم درته وي چې بیت الله ته شئ نو دا هم دله مقرر کړو دې کې مصلحت سو دې کې د امتحان او د مسلمان امتحان چې کم مسلمانان اتباع رسول کې مخ واړو او کم مسلمانان د اتباع رسول نه مخالف شو د مسلمان امتحانو پکې د یهود و نصارانو د مسلمان امتحانو په د الله په د امر کې ځکه چې الله کن فیکون ذات علیم بذات الصدور دی د زړونو په
پټو رازونو باندې مغه واقف دی. وان كانت لکبیرة الا علی الذین هدى الله، او بېشکه دا خبره به په تاسو باندې دا خبره ډیره درنه او دا خبره به ډیره درنه الا علی الذین هدى الله، مگر په هغه خلکو باندې درنه نه وه چاته چې الله پاک هدایت کړی دی. څوک چې الله په لار کړي په هغې درنه نه را، او چې څوک د الله دا کمزوري عقیده او کمزوري مسلمان او هغه لپاره دا خبره ډیره درنه وه. وما كان الله ليضيع ایمانکم، او الله پاک داسې نه دی چې ضایع کړي ستاسو لره د ایمان د دولت نه محرومه کړي، ستاسو د ایمان طاقت او قوت سلب شي. الله پاک داسې نه کوي چې تاسو کم ان الله لا يضيع اجر المحسنین، اجر المؤمنین، اجر المسلمین. د مؤمن مسلمان نوم عمل، نوم نیک عمل الله وی دا زه نه ضایع کوم، دا نه ضایع کوي. لا يضيع دا نه ضایع کیږي، لا د نفي لپاره دی، د انکار د پاره دی چې الله پاک د مؤمن مسلمان یو عمل نه ضایع کوي، د دې ټول عمل کریډټ به ورکوي، د دې اجر به ورکوي، د دې صله به ورکوي، په دنیا به هم ورکوي او په آخرت باندې به هم ورکوي. ان الله بالناس لرؤوف الرحیم، او بېشکه الله پاک چې دی نو هغه ډېر انتهایی شفیق او نهایت مهربانه ذات دی. الله دې ما او تاسو ته د عمل توفیق را نصیب کړي. الله دې دا قرآن زموږ د ژوند آیین او ضابطه جوړه کړي. الله دې د قرآن په تعلیماتو باندې منګه صحیح او کملي طریقې سره روان کی. الله دې چې را کومه پاره ختم شوه، الله دې په دغې وینا موږ ته عمل توفیق را نصیب کی. چې را کومه ابتدا وشوه په دې دې الله موږ ته د عمل توفیق نارینه او زنانو ته آسان کی. دعا وکړي. اللهم صل علی